بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه اردو کې مونږ ویلي وه که نه، اوس پښتو کې دوباره یایو چې دې سره مونږ ته شو شي پوهه ښه حاصله شي. مادري زبان کې شاید ښه سړي سمجھ ته راځي. یایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، هر ثنا صفت، هر تعریف، هر مدح، حمد دا چا دپاره ده؟ الله دپاره ده. هغه الله رب العالمین، ستونکه ده د ټولو مخلوقاتو. رب ستونکه پهلون کې تیل شي، ورورو پرورش کوونکه، درجه به درجه پرورش کوونکه. العالمین د عالم جمع ده، عالمین مخلوقاتو تیل شي. څومره عالمین دي؟ عالم الانسان، عالم الجن، عالم الملائکه، عالم الجماد، عالم النباتات وغیره. عالم النبات د ټول شنو کې داخل دي. ولا عاقبت د نیکۍ ولا او د ښېګړې ولا کوم ځای د معنه انجام اخرت ولا ښه انجام ښه عاقبت چې د چا دپاره ده؟ للمتقین، صحیح خلکو دپاره، پرهیزګارو دپاره، مؤمنانو دپاره د ټولې معنې وبسل شي. متقي معنه هغه سړی چې شرک ګناهونو نه ځان ساتي. والصلات رحمت دی، صلات معنه رحمت. والسلام سلام دی په چا باندې؟ علی رسوله دی، الله په رسول باندې. نمای څه ده؟ محمد اسم ګرامی محمد دی. وعلى آله دی، هغه په اولاد باندې روحاني وي او که نسبي وي ټولو باندې. روحاني اولاد شو تېر شي د ټولو امت ده کوم مسلمانون دي، او نسبي خپلو بچی تېر شي. و اصحابه دی، پیغمبر سم په ټولو ملګرو باندې، یارانو باندې، څومره یاران یو، اجمعین بلکې په ټولو باندې، هر چا باندې شي سلام و رحمت چې مسلمان. اعلم په دې ښه پوه شه ای طالبه، بان العبد د انسان چې ده، مبتلا دو مبتلا ده د خدای طرف نه، مکلف ده د دې پابند ده، بین ان یطیع الله تعالی، چې که الله اطاعت وکړي فیصابه بیا خو ثواب ورکولی شي که نه، ښه بدله ورکولی شي. وبین اطاع یطیع منه اطاعت کول. وبین ان یعصیه، یا به د الله نافرمانۍ کوي، معصیت منه نافرمانۍ، فیعاقبه سزا به له میلیږي. معاقبه سزا تېل شي. ګناه نافرماني عصوا یاسي منه نافرماني کول، عصیان ګناه خو نه غږېږي که نه، نافرمانۍ او ګناه تېل شي. یوه خبره. والابتلاء بیا د کوم ازمایش ده که نه، الله پاک خو انسان مبتلا کړی که نه، چې یا به ته بیداري کوي ثواب به موندي، یا به نافرماني کوي عذاب به موندي. خو دا څنګه مبتلا ده؟ لکه کول چې شي دي ته دی چې والابتلاء د امتحان کې، چې اول ابتلا کول، مکلف جوړول، ازمایش کول. یتعلق دا تعلق ساتي، تړلي دي دا شیان. بالمشروع په جایز شي سره، ځنه شیان متعلق دي دا کوی جایز خو دي، بلکې ځنه ضروري دي. وغیر المشروع ځنه داسې نه بې کوي، بیا نه کول په سود راځي، ځنه ډېر ګناه لري، ځنه لږه، ځنه درمیانه. فعلا ځنه د کولې په اعتبار سره چې دا وکه ضروري شی ده، و ترکن ځنه د پرېږدولي شیان دي څه نه بې کوي که نه. فلا بد ځکه ضروري ده، فلا بد منه نشته خلاصای منه ضروري ده. لاچار یو من بیان انواع المشروعات، چې بیان کو قسمونه، انواع منه قسمونه، المشروعات د جایزو شیانو، ځکه چې دې سره خو امتحان تعلق ساتي، دې نه خو ځان خبر کړو یاره چې مشروع شیان کوم دي. و غیر المشروعات، او کوم چې ناجایز شیان دي، دې نه سړی ځان خبر کړي قسمونه نه. انواع مشروعات روا روا ولا قسمونه، او د ناروا ولا قسمونه، روا ناروا، جایز ناجایز، داسې وتل شي. مشروع غیر مشروع داسې وتل شي. و بیان معانیها، د هغه ولا معنی نه ځان خبر کړو، چې واجب چې شتل شي، فرض چې شتل شي، حرام. و احکامها، احکامونه ځان خبر کو. دا ولې د شی لیسهل علی الطالب، چې آسان شي طالب علم ته درکها، په باندې ځان پویول، درک منه پویول. و ضبطها یدول، ضبط کا دا خبره ضبط کا، ضبط یې خلک بې ده که نه. ونقول وبالله التوفیق، دی الله توفیق سره دا خبره مونږ مخته کوو.